من شرور أنفسنا ومن لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي أو كما قال. وقال الشاعر دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشتے دریا بھی نچوڑے ہم نے دشت و دشتے دریا بھی نچوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم و مسلمانانو، زمونگا نننے بیان مشتمل دی پبارا دا عظمت شان دا صحابہ کرامو او اہل بیت. دا یو اہم عنوان دی، اگرچہ دا عنوان دغون کال په بیاناتو کې چې په صحیح طریقې سره بیانېږي نو هغه اختتام ته نشي رسېدی، ځکه دا موضوع ډېره زیاته وسیع ده. انسان حیران شي چې زه د یاران نبی تذکره کومه، شروع د چا نه وکم؟ شروع د سابقین نه وکم که شروع د اولین نو کم، که شروع د مهاجرین نو کم، که شروع د انصار نو کم، که شروع د اصحاب بدر نو کم،
که شروع د اصحاب بیعت الرضوان نوکم شروع د خلفای راشدین نوکم که شروع د عشره مبشره نوکم شروع د بنات الصالحات نوکم که شروع ز د ازواج مطهرات او د امهات المؤمنین نوکم. محترم مسلمانانو، خود دې عنوان په دې د پویدو د پاره د ټولو نه اول مونږ او تاسو ته د صحابي تعریف څه دی چې صحابي چاته ویلی شي. بعضې وایي چې نبی علیه السلام یې لیدلي یا خو بعضې صحابه کرام خو نابینا وو که نه یو پیغمبر لیدلی نه و. بعضې وایي چې پیغمبر یې لیدلی او پیغمبر چاله لیدلی یا نو نبی علیہ السلام خو ډیر خلق لیدلی و ایمان یې راوړلی و نو آیا دې سره به هغه صحابي ګرځي؟ په دې وجه د صحابي په تعریف باندې ځان پوه کې صحابي هغه چاته ویلی شي چې په حالت د ایمان کې د نبی علیہ السلام سره ملاقات شوه دی او په حالت د ایمان کې دغه تن د دنیا نه تللی دی. دا یو ډېر جامع تعریف دی. د نبی علیہ السلام سره ملاقات مجلس کې ناستا که نظر کار کو او که نه کو خود د حالت د ایمان و مسلمانو د پیغمبر مجلس کې ناستا وکا لږ ساعت وکا یو منټ وکا یو غنټه وکا ارسو نه که لږ ساتو که ډیر ساتو بس دا صحابي شو چې په حال د ایمان کې د دنیا نه لاړلو. ځکه بعضې خلکو د ایمان دعوه لرلې وه داسې خلک هم ملاویږي د پیغمبر مجلس کې ناسته کړې م وه خو هغه خلک په حالت د کفر سره د دنیا نه تللی دی. دا بعضې منافقینو د ایمان په حالت کې ملاقات او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تک بیا د صحابه کرامو دور چې دی دا د 110 هجری پورې دی. په لسم کال د هجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو. بیا سل کال صحابه کرامو کې صحابه کرام ژوندیو. دینه بعد بیا صحابه دور ختم شو. محترم مسلمانانو، صحابه کرام یارانی نبی دا کم خلق دی؟ دا یارانی نبی دون پاکیزه خلق او دا رنگی دون عظیم ہستے که چرتا د دی اغا پاک لمن نچوڑ کړي شي نو صحابه کرام ور باندې او د سونه کوي. دون پاک خلق دی یارانی نبی. د پیغمبر مجلس کې ناسته ملو شوا سعادت ملو شا. اے محترمو، دون مقام ته ورسېده که دی خپل لمن نه چوړیا نو صحابه نو آغا ملائک به ور باندې او د سونه کوي. اے محترم مسلمانانو، چې د چا د قدمونو د خپو اغتلی د جنت هورې اغه خپل سترګې اغه سره لګول سعادت غني. دا خلق دی یارانی نبی د جنت هورې اغه دا سعادت غني چې مونږ د پیغمبر د یارانو اغه د قدمونو د خپو تلو اغه سره د خپل سترګې جوختی کو. دا لا ناشنا خلق دی صحابه کرام. صحابه کرام دا واړه خلق نه دی. یاد وساته محترمو، صحابه کرام هغه هسته دي د اسمان سترګو د دیغون ته خلق نه مخکې لیدلی وه نه به بیا وویني د اسمان سترګې. الله اکبر.
دا سے خلق نه بیرستو ویني ښا نه دای تصور کی دی شي دا سے خلق بلا نورم پیدا شي. اے محترمو کوم د الله کتاب ګورو کنا قرآن د یاران نبی په تذکرہ گویا دی. قرآن د یاران نبی تذکرہ کیا، قرآن زما د پیغمبر د ملګرو تذکرہ کیا، قرآن کریم د صحابه کرامو تذکرہ کیا. ایوازی قرآن نا نو صاحب قرآن ام تذکرہ کیا، صاحب قرآن ام صفتون بیانی، صاحب قرآن مناقب بیانی. اے محترم مسلمانانو دا امت مسلمہ پدی کی د صحابه کرامو نه بل څوک مقدس او غوره نشتا. خبر احمدی دا ځان سره په ذهن کې کینوي. د بعض خلکو ذهن کې ډیر خطرناک جراثیم را دن نه اغي وای جوړه صحابه کرام دام زمون تخلقونو. الله اکبر. تمام امت مسلمہ کی د صحابه کرامنا په کائنات کې بل څوک افضل او مقدس نشتا. د قرآن لومبني مخاطبین صحابه کرام. دا قرآن چې کله د دې نزول شروع شو کنا د دې لومبني مخاطبین چې کله قرآن د ایمان والا او تذکرہ کوي، چې کله قرآن د ایمان والا اوصاف بیانوي، د دې لومبني مخاطبین دا صحابه کرام. اے محترمو صحابه کرام اور پدی ځان پوي کې نن په علمی دنیا کې دا شاید چې د ډېرو عوام الناس ذهن ته دا خبره اونرسي، خو چې کم علم والا خلق دي اغي نن دنیا کې ګرځي چې یاره زه د هغه چانه یو حدیث وېما، د هغه چانه یو آیت وېما چې دغه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په میانس کې واسطې کمیه. لکه دې دور کې زمونږ د اوږې خطیب صاحب حفظه الله د داسې مشایخو نه احادیث ویلي دي چې غالبا د خطیب صاحب او د نبی علیہ السلام میانس کې 15 واسطې جوړیږي، 15 په میانس کې. نو خلق ورته رامات دي چې مونږ ته یو حدیث وایا چې ستاو د پیغمبر مینس کې 15 واسطې، نو زماو د پیغمبر مینس کې 14 واسطې. نو چې خطیب صاحب لړ شي بیا به خلق د 14 واسطو والا پسې ګرځي ښا شر دنه یو آیت وېما یو حدیث چې زمام سند کې لګون ته نږدېواله پیغمبر تراشي. الله اکبر کبیره. صحیح بخاری کې یو 22 احادیث دي. امام بخاری ته پاغه ډیر ناز دی. هغه 22 احادیث هغه ته ثلاثیات ویل کیږي، ثلاثیات. اے محترمو داول ثلاثیات باندې امام بخاری رحمت الله علیه دونلوی فخر کیا. داغي وجدا دغه 22 احادیث د صحیح بخاری پای کې د امام بخاری او د نبی علیہ السلام ترمنځ صرف 3 واسطې دي. امام بخاری د استاد نه حدیث نقل کړي دي، هغه استاد د بل تن هغه د صحابي نه هغه د نبی علیہ السلام نه 3 واسطې ایت ثلاثیات وای. الله اکبر کبیره. اوس راځي صحابه کرام ګورو. دا صحابه کرام بغیر د واسطونا زه واسطه ګورم چې وای کمزه کې بدا سي یو شیخي چې هغه سره د پیغمبر سره واسطي کمیه. صحابه کرام هغه شخصیات دي اے محترم مسلمانانو چې دا د علم نبوت نه براه راست پیدا غسته دا. صحابه کرامو دا علوم نبوت نه محترم ډایرک په زیاب تشوی دي. د صحابي او د پیغمبر مېس کې بل واسطه نشتا. نو لوی خلک شو کنه زنن د وګي خطیب صاحب خواته زم هغه د منصوري نظم هغه وګي تا غونډر سفر کوما جی ما ته حدیث وایا د دنیا نه خلق راضي
د یمن نا د عراق نا د ایران نا چرته روانه لکا ززم مانسریتا هزار ډویژن تا صد پارزی الته یو بزرگ عالم دی داغه د پیغمبر مینس کې واسطی کمی دی یارا خدا علمی دنیا پدی پویږي هر سړی پینه پویږي نن خو صرف خلق دم درود پسې ګرځي کنه علماء کرام خپل سند عالی کولو د پاره ګرځي نو اے محترم مسلمانانو مونږ چې نن د چا د پیغمبر او داغه ترمنځ 15 شپاړه 15 شپاړه 19 واسطي دي التزو او صحابه کرام هغه خلق دي چې هغه بغیر د واسطینا د علوم نبوت نه سیراب شوی دی الکا ډایرک صحابي ډایرک پیغمبر صحابی نه روایت او ان قال النبي صلی الله علیه وسلم صحابه کرام آغا شخصیات دی بغیر د واسطې د پیغمبر شاگردان دی دا دون الوی مقام دی د صحابه کرامونو الله اکبر کبیرہ اے محترم مسلمانانو کما او تا دا احکام د دین اسلام را رسیدلی دی کما او تا دا قرآن را رسیدلی دی ما او تا ایمان ارکان د اسلام دا د امت تا را رسیدلی دی دا په واسطه د صحابه کرام را رسیدلی دی دا غي د پیغمبر نه زوت کړی دی دا غي د پیغمبر نه محفوظ کړی دی او به مخ کی دنیا ته رسول دی صحابه کرام هغه خلق دی صحابه کرام هغه خلق دی بعضی صحابه هغه ته کاتبین وحی وای دا تمه دا موضوع ډیر عجیب ده او ډیر ناشنا ده چې انسان وای شروع کوما نو د کاتبین وحی نه شروع کم که د بیعت الرضوان والا نه شروع کم که د بدریین نه شروع کم که د السابقون الاولون نه شروع کما که د عشره مبشره نه شروع کما که د خلفای اربعه نه شروع کما که د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل بیت نشورو کما که د ازواج مطهرات د امهات المؤمنین د بنات صالحات نشورو کما انسان حیران شي خو مونږ مجموعي انداز کې شروع کا چې ټول صحابه کرام دا کم خلق دي دی مونږ ته دین را رسول دی اے محترم مسلمانانو د نبی علیہ السلام قائم کردا درسگاہ مدرسہ دا غیرم بنی طالب علمان د پیغمبر لومبنی شاگردان دا دی صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نن چې لوی عالم تیر شوی مونږ دا پلان کې دا غ شاګرد الکا مونږ په کراچي کې سبق موي مولانا ڈاکٹر منظور منگل صاحب زید مجدہ په درس کې ویلو اے ملنگو جاؤ سرگودا ادھر ایک بڑی صاحب نسبت بزرگ ہے نیلوی شاہ ادھر چلے جاؤ ان سے اجازت حدیث لے لو ان سے تفسیر سیکھو دا کراچی نے دنیا را روانہ چرتزے سرگودی تزم چرتا 18 بلاک مسجد معاویہ چاخوا تزے التا دا مبتی کفایت اللہ شاگرد او دلتا پاکستان کی رزم چی تفسیر تی نوے ما دلوی شیخ شاگرد التا علی کا پلان کیزے کی دا شیخ القرآن شاگرد علی کا باجاول تزو التا پترخو کی اولوی شیخ دے شیخ القرآن دے شیخ الحدیث دے صد پارزے التا یو د شیخ القرآن پا پخوانو شاگردانو کی دے اے محترمو مونگ دا یولوی عالم دا شاگرد خواتا ننت للغوارو او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آغا سرور کائنات دا غلوم بنی شاگردان صحابه کرام سونا لوی خلق شو یار خبره سمجھ ترازی کا نزا سے لگ جائے دا بعد پاکی میس کی ورکوٹے غنتا تمہید شده یو خبره دا پارا چی صحابه کرام آغا ہستے دی دا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مدرسے لومبنی طالب علمان دا دا نبی علیہ السلام لومبنی شاگردان دا دون الوی خلق دی نو قرآن ورطا لقب ورکی دا پیغمبر دا شاگردان لقب دا پیغمبر دا یاران لقب اولائک حزب اللہ دا دا اللہ ڈالا دا لکا دا دا اللہ ڈالا دا 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 سیاسی ڈلے والا ڈالا ندا دا دا یو سیاسی دا لیڈر ڈالا ندا
دا صحابه کرام اولئک حزب الله، دا صحابہ دا ڈل دا اللہ دا. اللہ اکبر کبیرہ. دی صحابه کرام متسسند پیغمبر ورکڑے ہو کنا سبق دا پیغمبر نہ ویلی دی. دا پیغمبر لوی شان بانے دلالت کی. دا پیغمبر مجلس کے ناس تکڑے دا یو ٹکی تینا ویلی دی پسترگوی دی خپل شیخ و استاز و مرشد تکتلی دی. اے محترم سند پیغمبر نور کیا، اللہ سند ور کیا او داسی سند ور کیا دا قیامت دا رضی پورے پا قرآن کے داغی تذکرہ کیگی اگا سند وورے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ. اللہ صحابہ کرام سند دیخوا سند اللہ اور کئی رضی اللہ عنہم. دا آغا خلق دی کہ مہاجرین دی او کا انصار، کہ بیعت الرضوان والا، کہ خلفاء راشدین، کہ امہات، کہ بنات الصالحات، کہ اہل بیت، کہ ہر قسم صحابہ دینو اللہ سرٹیفکیٹ ورکی رضی اللہ عنہم. سونو لوی خلق دی پا مقدس مکہ یار صحابہ کرام اللہ دا دین راضی شوی دی بس دی کنا لون سغوالی دا اختینا خود وستر کی غوالی کنا اللہ سرٹیفکیٹ ورک رضی اللہ عنہم اللہ دا دین راضی دی ورضو عنہ او دی دا اللہ نا راضی دی دالوی سرٹیفکیٹ دالوی سند. اے محترم مسلمانانو نو کلا اللہ دی یاران نبی بارکی وی دا صادقین دی خوا دا دیر رشتین خلق دی. نو کلا قرآن ویا دا راشدین دی، دا صادقون، دا راشدون، کلا وی دا متقون، کلا ویا دا صحابہ کرام مفلحون، دا کامیاب دی، دا کامیابی تا رسیدلی دی. اے محترمو کلا قرآن کریم دا دی نصرت ذکر کئی، کلے ہجرت ذکر کئی والذین آووا ونصروا زیور کا نصرت ددیو کا آغا کسان چی ہجرت اوکا کلے پری خودا خپل خور پری خودا علاقے پری خودا. کل قرآن ذکر کئی دا ملنگان دا یارانی نبی دا خلق دی رحماء بینہم دا اللہ تذکرہ کی خواہ رحماء بینہم دا پخبل میز کے پیو بل دیر مینہ کون کی دی رحم کون کی دی شفقت کون کی دی پیو بل باندے خپکی دن کی دی. کل قرآن کریم دا دید بہادر تذکرہ کیا، کل قرآن کریم دا دید ایثار تذکرہ کیا. ایو صحابی دے کنا دا پیغمبر یو میل میرا ہوستے ہو بی بی تا وی کور کے سجتا ہو کنا ورتوی کور کے غسل غون تسالن دی وړو ماشومانو ته پرې خودي وې دغه دې میلمه ته راوړه دا پیغمبر میلمه دی. الله اکبر کبیرہ. دیوے مړکا هغه کې ټک ټوک کوي او د خولې ناسي چپ چپ وباسي کنا او میلمه باندې غون خوراک وک خپل بچو نه هرش پته رکا پخپل پنه هرش پته رکا. قرآن کی آیتون راضی وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بل چال ترجیح ورکی خواہ بل چال ترجیح ورکی بل تریلی پر کول غواړي بل ته پیدا رسول غواړي که پخپل پنور ادریږي خو بل مرګري سوري ته کول غواړي خپل سخت برداشت کوي بل ته آرام او راحت ور کول غواړي دی ته ایثار وای دا د اهل ایمان صفتم دی ښا ويؤثرون علی انفسهم. کله قرآن د دې یاران نبی داغي ایثار ذکر کوي. اے محترمو اللہ اکبر کبیرہ. دا سے مقدس جماعت دے چې دا پشان د اسمان د ستورو زلیدون کی خلق دی. ځکه پیغمبر وای که څوک جنت ته تلل غواړي کنه دا غي لار کما ده ما انا علی و اصحابی په کومه لار چې زه تلم په کومه لار زما صحابه کرام تلی. څوک چې د صحابو په لار دی جنت ته بځي. صحابه کرام خو داسې خلق دی. پیغمبر ما انا علیہ و اصحابی دا صحابہ کرامو جماعت دا داسی جماعت دے. اے محترمو
دا داسې جماعت دی چې د دې په محنتونو سره د دې په کوششونو سره وګورا د قیصر و کسرا غرور په خاورو کې میلاو شو دا ځان ته سوي ځان له سپر طاقتونه وي هغه صحابه کرام چې کله تور زنګ و اغسته دا هغه صحابه کرام کله جامع داسې دي کنه چې په ازغه ورستی تانه پکې نشته دی یارا نو کله لنګ شته دی نو بره کمیس نشته ابو هريره رضی الله عنه وی مونږ بک سلام به امام جار باسلو نو چې وبکته نو څه کسان برا پریوتیو د لوګي د لاسا زمون خلکو د موړوالي د لاسا را پریوزي کنه صحابه کرام د لوګي د لاسا برا پریوته الله اکبر ابو هريره وی ملګری براله نو مال به د تلی تندی مګل چې په دسو د پیریانو غوټه د سمیرګي پی راغلی وی قسم په الله په ما به میرګي او پیریان نو صرف د لوګي د لاسا برا پریوته د لوګي د لاسا دا صحابه کرام واقعات دا کتابونه ډک دي اے محترمو دا دی خلکو د قیصر او د کسرا چې دا د دنیا دا غلوی سټیټ سو ځکه علامه اقبال رحمت الله علیه د صحابه کرامو د مهنت ته اشاره کوي چې صحابه کرام هغه خلق دی هغه مقدس جماعت دی اذانه کبھی یورپ کے کلیساؤں میں په یورپ کې داغي په ګرجو کې بانګونه ویل ښا دا دک یاران نبی دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتی ہوئے صحراؤں میں پا افریقہ کے بانگونا ویلا اے محترم مسلمانانو التے دا اللہ دا توحید جنڈا بلند کا دا صحابہ کرام دا خو آغا خلق دے وی دشت دشتے دریابی نه چوڑے ہم نے په دریابونو خپل پوج ورا چولې دي او دریابونه کراس کړي دي ښا دشت و دشتے دریابی نه چوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے دا علامہ اقبال صحابه کرام مبارک وی داغي یو جهادي نقشې پیش کړي اے محترم مسلمانانو دا صحابه کرام دا هغه خلق دي قرآن کی اللہ ذکر کئی کلن چا مخ کے ہجرت چارستو ہجرت چا مخ کے خرچہ چارستو خرچہ کلن ہر یو صحابی سرا ہر یو ڈلی دا صحابے کرام سرا وعد اللہ الحسنہ اللہ دا جنت وعدہ کردے دا صحابے کرام سرا دا صحابے کرام دا دور نرستو یو تن دا صحابی شانتا نشی رسے دے اللہ اکبر قرآن کریم ذکر کئی اولائکا هم المفلحون اولائکا هم الراشدون اولائکا هم المتقون اولائکا هم الصادقون اولائکا هم المؤمنون حقا کلا قرآن کی اللہ اولائکا حزب اللہ کلا اللہ وی اعد لهم جنات صحابه کرامو ته الله جنتونه تیار کړی دي دا هغه یاران نبی دي په لکونو مربع میل علاقه فتح کړی دي دا هغه خلق دي ایران فتح کا نو روم فتح کا داغي طاقتونه هغه ختم کا د صحابیت مقام دا ډیر لوی مقام دی ښا د صحابیت مقام زدکه مسلمانانو راتلون کی پورا امت ماوتانا دا صحابہ و نرستو دا قیامت دورزی پورے راتلون کی امت دا ټول چراجم شی دا یو صحابی مقام تا نشی رسے دے اس پا دے امت کی یاد ساتے محترمو تابعینم دی خواہ امت کی تابعینم دی ټول تابعین تبع تابعین ائمه مجتہدین محدثین شہداء او صالحین اے محترم مسلمانانو تاجد گزار کاغه حسن بصری ولې نه دی نو کاغه جنید بغدادی ولې نه دی کاغه امام بخاری او امام مسلم ولې نه دی که امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل
داول نه دی اے محترمو که تابعین دی که تبع تابعین دی که دارنګ شهدا دی که صالحین دی که تاجد گزار دی دا ټول پټولا د یو صحابي درجه ته نشي رسیدي خبره ذهن وانه غستا د صحابیت دون لوی درجه ده یو روایت کې راځي کنا نبی علیہ السلام فرمایي چې چا ما سره یوځه په جهاد کې لږ وخت تیر کا اے محترم مسلمانانو اغیتا د ټول امت د ټول عمر اعمال حسنه د دک صحابي دی لږ وخت صحبت ته نه رسیږي الله اکبر کبیره اگر چې چاته عمر د نوح علیہ السلام د عمر عمرول ملو نشي د قیامت پرز با امام ابو حنیفه راشي وایا امام صاحب صدیق کړي رب استاد د فقه خدمت می کړي دي وګوره فقه حنفی پاکستان هندوستان افغانستان عراق پدې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه چلیږي دا اصول چې کوم مرتب کړي دارنګي دیخوا امام شافعی زما دون شاگردان دون خلق اے محترم مسلمانانو خطبہ براشی خطبہ دون تقریر نمو کړی دي پلان کې خطیب ایشیا پلان کې خطیب اعظم او پلان کې دی بخپل تقریرونه بیانونه الله ته پیش کیا چې رب استاد د دین میں دون خطبه کړي وي خطبہ به پیش شي خپل خطابت به پیش کی مفسرین به پیش شي وایا علامہ رازی سے جدا تفسیری کبیر ملی کلیو د قیامت درز پورے خلق ته فائدہ غسته وایا عماد الدین ابن کثیر سے یہ تفسیر ابن کثیر ملی کلے ابن جوزی سے زاد المسیر ملی کلے علامہ قرطبی احکام القرآن ملی کلے تفسیرنا خلق رازی اے محترمو بیا براشی بلال حبشی وایا بلال حبشی سو تفسیر دی لکلی وایا بلال حبشی سونا خطبات دکڑی دی د پارس سلمان براشی د روم صہیب براشی عمار براشی یاسر براشی اے محترم دی بوئی اے رب ذوالجلالہ منصرا استاد نبی د چہرې د لیدو نه بغیر نور څه نشتا استاد نبی چهره مولیدلې د دې مقام به د غټولو د پاسې سبحان الله دا صحابیت مقام دی ښا پدی وجہ د صحابه کرامو پشان نو کمپرومائز د توحید په مسله چا سره کمپرومائز نشتا چې خیر دی د توحید نه بلغون تنیم غلطیا راولم د ختم نبوت په مسله کې چا سره کمپرومائز نشتا اوټونه بدر کم اوټونه برا کی سټونه بدر کم سټونه بدر کم نجی نه پدی کې سر زی نو زیدی پکې محترم مسلمانانو په توحید کمپرومائز نه په ختم نبوت کمپرومائز نه او پشان د صحابه کرامو چا سره کمپرومائز نه صحابه کرام د ډیر لوی خلق د محترمو او د پیغمبر لیدل د پیغمبر مجلس کې ناستا عبد الله ابن سلام د يهودو یو لوی عالمو هغه چې لومبي ملاقات د پیغمبر سره وکړو کنه چې پیغمبر ته وکړو وی قسم می دی په الله دا چهره انور دا د دروغجن سړی نشي کېدی ښا دغه چهره دا چې په حالت د اسلام کې لیدلې ده په حالت د اسلام کې د دنیا نه تلې ده کلن وعد الله الحسنى اس الله د جنت اراده کړې ده او صحابه کرام چې موت تلاش کو کنه نو تاریخ اسلام کې البدایه کې پتبری کې پدې کې به صحابه او شان نه ګورو د صحابه کرامو شان به قران کې ګورو ښا بچ قران سی ویلی بس دا ومنو که چرته نورو کتابونو کې یو صحابي باره کې غسه داسې کمزوري خبره کړي نه قران وای کلن وعد الله الحسنى رضی الله عنهم ورضوا عنه تک استاد محترم علامہ بندیالوی سے بار بار وای اور غو سره دام وای اے جملہ دیواروں پر لکھا جائے گا اس کے بینر اور سٹیکر چپیں گے کہ صحابہ کرام یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے یہ قرآنی شخصیات ہے صحابہ کرام کو تاریخ کی اوراق میں مت پڑھو صحابہ کرام کو قرآن کے اوراق میں پڑھو خواہ صحابہ کرام بتا دا قرآن پا اوراقو کی گورے تا تبا صحابیت درجہ بیا معلومی کی محترمو او د صحابي سره چې ماو ته محبت کو
دا سره ولیکو دا حقیقت کې زمونږ د پیغمبر سره محبت دی او دا د پیغمبر یاران دي دا د پیغمبر شاگردان دي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مریدان دي په دې وجه باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله الله فی اصحابی د الله نو یریږي د الله نو یریږي زماره صحابه کرام مبارکی لا تتخذوهم من بعد غرضا زمانه بعد صحابه کرام ټارګټو نه ګرځوي زمانه بعد زما په صحابه کرام تنقید نه کې صحابه کرام د تنقید نه بالاتر شخصیات دي که یو صحابي را پاسي په صحابي تنقید کې یغه کولی شي د صحابي نه ښکته شخصیت په صحابي تنقید نشي کولی دا یاد وساته دا ځان سره لمن پورې وترلې را خبره الله کې زه ورکه صحابه کرام پیغمبر علیہ السلام وی الله الله فی اصحابی د الله نو یریږي د الله لحاظ کې فی اصحابی زماره صحابه کرام مبارکی لا تتخذوهم من بعدی غرضا که پتا دا مضمون خلګی دا د الله شکر ادا کا او که پتا دا مضمون خنه لګی دا نو الله ته ودرېګا الله ته سوال وکا او جاړه چې رب دا څنګه چلې په ماره صحابه شان صحیح نه لګي نو دا ساجه د ذهن کې سنور بیکټیریا وایرس دردن نشوي دي نبی علیہ السلام فرمای لا تتخذوهم من بعدی غرضا زمانه بعد پدی باندې اعتراضات نه کې یو روایت کې راځي لا تسبوا اصحابي زما صحابه ته بدر دونه وای فوالذي نفسي بيده پیغمبر وای قسم می دی په اغه ذات چې چا په اختیار کې زما ساده لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا وی قسم می دی په الله په اغه ذات چې چا اختیار کې زما ساده ک پتاسو کې یو تن د احد د غر عمره سونه تقسیم کی لکه یو سړی راولګي د احد د غر عمره سونه تقسیم کا سبا یو کیلو سونه دا د احد د غر عمره د منون نم په مور وړې دلې دا نبی رسول الله وی ک پتاسو کې یو تن د احد د غر عمره سره زر د الله په لار کې خیرات کو الله اکبر کبیره نو وی دا چې صحابه کرامو 543 ګرام سیس خیراتی کړي دي کنه دا داغي نیمه تم نه رسی د صحابي دون خرچ د صحابه کرامو نیمه ټوکړه کجوره د الله په لار کې خرچ کول دي ته د خلکو د احد د غر عمره سونه خیرات کول هغه عمل ته نه رسی صحابه کرام دا خلک دي نو دا وړه خلک نه دي خلک ویدار دا خلک لیونی دي په صحابه ځان شهید یو په صحابه نن کوي دا د ایمان مسله در ورجانا الله اکبر کبیره په دی وجہ د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه نه چاته پوسو کو د عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه دور دا یو مثالی دور دی د انصاف چرچه وا او یو لوی عدالت او د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه نو چا د ابن مبارک نه تپوس کړي و چې رجی د امیر معاویه غوړه دی او کو عمر بن عبد العزيز غوړه دی چې هغه وخت کې هم بعد جراثیم والا خلکون وی امیر معاویه غوړه دی او کو عمر بن عبد العزيز او ته خبردار تپوس دی غلط دی د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په میدان جهاد کې چې هغه په کم اس باندې تلو دغه اس سپېګمو کې چې کم دوړه رسیدلې ده کنه عمر بن عبد العزيز دا هغه دوړو تم نشي رسیدي ته کومه خبره کې امیر معاویه اخو هغه سړی دی الله اکبر کبیره کاتبین وحی کې دی د قران اوس د امیر معاویه نستا اعتماد کم په صحابه اعتماد کم دا د دین لومبني راویان دي دا د اسلام لومبني راویان دي ستا غون اسلام مزبذب شخانه ستا غون دیمان او ستا قران دا شکی شو بیا په صحابه کرام بکلک اولاړې نو کمپرومایز ته چې صحابه کرام بدنامه ته مال د قران او د اسلام او د دین بیا صحیح نشي ثابتولې
په دې وجه باندې او د صحابه کرامو ته چې دا دون لوی مقام رسیدلی دا د الله د دین عینی گواهان د ډیرو صحابه کرامو په مخامخ وحی نازله شوې ده براه راست د پیغمبر نه فیض یافته خلق دی په دې وجه امام ابو زرعه رحمت الله علیه قول بعضی محدثینو ذکر کړي او ډیر زبردست وی چې کم یو تن صحابی د اعتراضاتو نشانه ګرځي امام ابو زرعه یو لوی محدث دی هغه فرمایي چې کم یو تن صحابی نشان اعتراض ګرځي کنه نو دا د ابو زرعه قول دی فعلم انه زندیق دا غټ زندیق دی امام ابو زرعه سوی چې څوک په صحابي اعتراض کوي دا زندیق دی اے دا ګنټه مر صحابه او شان بیان کو دا اخیری ټکی خو ته زده کې کنه امام ابو زرعه وی چې څوک په صحابي اعتراض کوي دا زندیق دی څنګه چې څوک په صحابي اعتراض کوي دا زندیق دی صحابي ته چې دا دون الوی مقام رسیدلې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحبت کې پاتې شوی دی دا د نبی علیہ السلام مجلس کې پاتې شوی ځکه شیخ سعدی بابا رحمت الله علیه وی گلی خوشبوئی در حمام روزه رسید از دست محبوبه بدستم شیخ سعدی بابا یو واقعہ بیانوي یو تن دی هغه لړو حمام تا نو گلی خوشبو در حمام روزی په حمام کې یو ورځ ما ته د یو دوست د لاسه خوشبودار خټه راکړې شوه گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوبی بدستم نو ما ته نه تپوسو که بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بویی دلاویزی تو مستم چې لکه دا خټه نه دونه خوشبو راځي دی کې د مشک اچولی که عنبر دی اچولی د دې د خوشبو سره خو ما کې مستی راله که از خوشبویی دلاویزی تو مستم بگفتا من گلینا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما حاکم کی هستم خټه وته گویا شوا چې زه بیکاره خټیم بگفتا من گلینا چیز بودم ته خو بیکاره خټیم اوس موده مې د دې ګل په ویښ کې تیری کړي دي نو دغه ګل اثر په ما کې راغلی نو د پیغمبر شان سونه اعلی سونه بالا څوک راغلی په حال د اسلام کې پیغمبر یو جلک لیدلې ای صحابي بن گیا چې کله په حالت د اسلام کې د دنیا نه لاړلو دا مو سره یاد ساته محترمو صحابیت هغه مقام دی دا په تهجد نه ملاویږي دا په جهاد نه ملاویږي دا په هجرت نه ملاویږي دا په خیراتونو نه ملاویږي دا محترم مسلمانانو په وګدو نوافلو په دې باندې نه ملاویږي د صحابیت درجه دا وهابي درجه ده دا وهابي درجه ده څنګه چې نبوت وهابي درجه ده نبوت دا چاته په مشقت مجاهدو سره نه ملاویږي صحابیت هم د الله په فضل و کرم سره ملاویږي تاسو ته هم دا موضوع دا ډیره وسیعه ده دا چې ار سپاره کې د صحابه مبارک آیتونه بیانې بیا د صحابه کرام مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث امام بخاری را جمع کوي کلوی باب فی مناقب المهاجرین د مهاجرینو مناقب شروع کی بیا د قریش صحابه هغه مناقب شروع کی کله د انصارو مناقب شروع کی نو بیا پکې کله کله په یو شروع کی ښا مناقب ابي بکر نو کله مناقب حسین کله د حسن مناقب کله د حسین مناقب ځکه چې حسن او حسین سیدا شباب اهل الجنه د نبی علیہ السلام نوسیدي کله د عثمان مناقب دا چې یو ذکر کې محترمو و استاد خایس ګلونه ډیر دي جولې می تنگ زب کم ټوله وما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله دې مونږ او تاسو په صحیح مانو کې د صحابه کرام سره محبت کوون کې وګرځي الله دې مونږ او تاسو سره